ستړي مشي د سونو اف ام ریډیو نتورک په خبر د سټوډیوز نه نیغ په نیغه پروګرام د تاسو आवाज او زم خسترمان امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی نن د زیارت ورځ ده د هجری کال 1440 د ذوالقعدې د میاشتې دریمه د بکرمی کال 2001 اتیا د بیساک د میاشتې ولسمه او د عیسوي کال 2015 د مئی د میاشتې لومبۍ نیټه ده د وخت تاسو مونږ په پوره خیبر پښتونخوا کې په فریکوئنسي ماډولیشن یعنی په اف ام 89.4 یعنی یو کم 90.4 موریدي شي په بعض علاقو کې په 96 یعنی په سلور کم سل فریکوئنسي باندې مونږ اوري او سره په پوره دنیا کې زمونږ د خبرونه نه خپنه کته اورېدي شي د سونو پښتونخوا په فیسبوک پیج باندې او زمونږ په ویب سټ او په موبایل اپلیکیشن باندې نن په پوره دنیا کې د مزدورانو د حقوقو د تحفظ عالمي ورځ منځلې شي د ورځې د منځلو مقصد دا دی چې په پوره دنیا کې کم ځای کې مزدوران کار کوي هغه ته د غي حقوقو پوره ورکړي شي د حق نه مراد معاوضه ده او معاوضه سره دغه د بچو او دغه د کورنۍ د تعلیم صحت او بنیادی ځانګړي په بهتره طریقه باندې ورکړه او په داسې ماحول کې د مزدوري کولو لپاره یو بهترین ځای یا مقور کول چې په هغه کې څه قسم له ذهني بدني تشدد نه او په هغه کې د هغه د احساساتو تشدد هم نه دا ټول معیار اله باور کیږي چې کله معاشري ترقی کوي څنګه چې یو انسان وخت په وخت باندې پرمختګ کوي او څنګه چې پوره انسانیت په متعلقه وختونو کې پرمختګ کړی دی مونږ آسان مثال واخلو چې مخکې به د اواز لګولو لپاره یا د یو پیغام رسولو لپاره په غر کې اور لګېدو بیا چې کوم دی پکې د کاغذ استعمال شروع شو بیا پکې د کیسټ د پټې استعمال شروع شو بیا ریډیو بیا ټلویزیون او بیا حد دې خبرې پورې رالو چې اوس تاسو په کور کې ناسي او د دنیا په یو ګډ کې ناست انسان د دنیا په بل ګډ کې ناست انسان سره د ویډیو کال په ذریعہ په اسانه سره خبرې کولی شي او ډیټا مور سره شریکولی شي خو په اسانه سره په خپل کور کې دننه غته د ټول سہولتونه میسر دي نو همدغه شانتي معاشري هم ترقی کوي چې کومه معاشره ترقی وکړي نو هغه مزدور په بد حال نه داغه مزدور اوګې نه سملی داغه مزدور په ذهني او بدني تشدد ښکار کیږي نه او نه چې کوم دی هغه ته څه قسم له دغه احساسات او ته مسله رسی ایو بهترین او زبردست طریقې سره خپل سرویسز یا خپل خدمات ورکړي د مزدور نه مراد هرگز دا مزدور نه چې کوم موږ د خښتو او یعنی صرف دومره حد پورې محدود نه دی چې څنګه موږ خبره کوو چې د خښتو مزدور پورې موږ محدود کوو یا چې څوک خښتې خېجي یا سکار کوي هغه پورې محدود پاتې کوو نه داسې نه ده بلکې په ادارو کې ناست چې کوم خلک دي د هم مزدوران دي هر یو سړی د خپل سرویسز یا د خپل صلاحیتونو مطابق خپل خدمات ورکوي دا خدماتو په نتیجه کې هغه ته معاوضه ملاویږي او هغه ته بهتر ماحول ملو شي نو ډېره ښه ده زموږ په ملک کې درجه به درجه د حقونو تلفی چې کم دی هغه پکې وي ظاهره خبره ده په پوره دنیا کې شته چې څومره هم ترقي پذیر ملکونه دي او چې څومره اوچتې درجې دي یعنی مطلب دا دی چې ښه کلاس کې یو سړی مزدوري کوي نو هغه ته ظاهره خبره ده معاوضه هم ښه ملاویږي حقونو تحفظ هم کېږي خو دا چې مونږ د کرنډۍ او د بلچي مزدور یا د خښتې مزدور یا ګلکار یا د رنګساز یا د دې خبره کو نو د دې په وجه د دې خبره کېږي چې د دې حقونه متاثره دي دوی ته نه هغه شان د معاوضه ملاویږي او نه حکومت د دې د تحفظ دپاره اقدامات پورته کوي د خیبر پښتونخوا حکومت دې دپاره د ګرامر فوکس سکولونه هم جوړ کړي دي چې کوم مزدوران رجسټرډ دي دې وخت کې د ټولو نه لوی فیلیر یا ناکامي د هغه محکمې ده چې کوم په دې والا باندې مزدورانو ته سہولتونه پیدا کوي یعنی لیبر محکمه بیا په خاصه توګه هغې قوانین نه دي جوړ کړي او دې کې د سابقه د ټولو حکومتونو ناکامي ده چې هغه موږ ته په نظر باندې راځي همدغه شانتې بیا که موږ د وفاق طرف ته نظر واچو نو هغه چونکې ظاهره خبره اتلسمه یعنی ترمیم نه پس دغه ټول اصلاحات یا عملیات چې کوم عملیات نه مراد زما دا دی چې هغې په وجه باندې مزدور د سهولت پیدا شي هغه عملونه نو هغې باندې چې کوم د عمل درآمد نه دی شي نو په دې وجه دغه نقصانونه مخې ته راځي نو په دې وجه نن موږ خبره اترې کوو خو کله چې موږ د مزدور خبره کوو نو مزدور سره بیا موږ د ماشوم خبره کوو یعنی مطلب دا دی چې که په وخت باندې د ماشومانو خصمانه خو شي نو په هغې د خپل حقونو په تحفظ هم پوه شي او هغې ښایسته طریقې سره مزدوري هم کولی شي نو همدغه شانتې موږ نن به خبره کوو چې زموږ څومره هم په خیبر پښتونخوا کې پاکستان کې پوره دنیا کې کومو ځایونو کې ماشومانو نه مزدوري اخیستې شي باید چې هغې طرف ته خیال وشي خو د دې هرګز دا مراد نه دی چې ماشومان د تربیت یافته نه شي د تربیت سره دی هغې ته لاره ګودره هم ښودلی شي او څنګه چې ما د تشدد نه پاک ماحول خبره وکړه هغه دې ورته هم سل په سله باوري کړی شي نو نن به موږ متعلقه مېلمه سره په دې والا باندې خبره اترې کوو تر هغې پورې تاسو موږ سره شریکېدی شي په 5254 د پیښور ایریا کوډ دی او تاسو موږ سره خپل شرکت باوري کولی شي او یقینا چې تاسو څومره احساسات او جذبات دي نو هغه نیغ په نیغه زمونږ د پروګرام برخه وي په 5254 باندې 091 د پیښور ایریا کوډ دی که تاسو د پیښور نه بهر یې یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوئ نو بیا ورسره ایریا کوډ هم خامخا ډایل کوئ بهرحال
ستاسو احساسات او جذبات به زموږ د پروګرام برخه وي، خو ورسره به زموږ کوشش دا وي چې موږ سره متعلقه، چونکې ظاهره خبره د په هر یو شوبه کې لکه صحافت شوبه په ټولو شوبو کې د یو مور حیثیت لري او په دې وجه باندې هغه هر اړخ ته پام کوي. نو همدغه شانتې چې کوم زموږ متعلقه صحافي دی چې هغه د ماشومانو متعلق کار کوي، د ماشومانو د ذهني او بدني تشدد نه د تحفظ دپاره هم کار کوي، او ورسره مزدوران چې کوم دی ماشومان د مزدورۍ نه محفوظ پاتې شي، په دې حواله باندې هم خبرې اترې کوي. نو 52 143 باندې زموږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ. دی وخت کې مونږ سره ډیر زموږ درون شخصیت او صحافي عمران ټکر صاحب موجود دی، کوم چې د ماشومانو تحفظ په حواله باندې نه صرف لیکل کوي بلکې متعلقه ادارو سره ډیر جوخت تړون هم ساتي. ټکر صاحب ډیره مهرباني او مشکور یم تاسو چې وخت هم راکو. ډیره مننه تاسو. ډیره مهرباني جی. لومبه خو به مونږ دا خبرو کو چې نن چونکې د مزدورانو عالمي ورځ د تاسو د ماشومانو متعلق خاص کار کوي، عمومي تور باندې به هر مزدور تاسو د قلم لاندې داغي نه حقونو د پاره چې کم اواز پورته کول دغه سلسله به تیریږي. دی وخت کې تاسو څه صورتحال ویني په خیبر پختونخوا کې او د اغه د کاونټر کولو د پاره د اغه د حل د پاره متعلقه ادارو سره اقدامات کړي دي او کم سيزونه ته پاتې دي، په دې حواله را سره لک شریک کی ډیټا دي. ډیره مننه. یو خو بنیادی سوال دا دی چې لکه شمیره چې دا نو تقریبا 9 لکه چې دا ماشومان خي چې دا په چایلډ لیبر کې دي مزدوري کوي، دا سرکاري شمیره ده، د خیبر پختونخوا د حکومت شمیره ده. خو د دې نه علاوه په خیبر پختونخوا کې 49 لاک ماشومان چې دا سکول ته نه ځي، چې 49 لاک ماشومان سکول ته نه ځي، د پاره کې هم یاره دا چې ډېر زیات ماشومان چې دي نو هغه د سکول ته د تلو په وجه باندې په چایلډ لیبر کې وي. باقي اقدامات څه شوي دي؟ یو اقدام خو د ټول نه غټ دا دی چې د 18وي ترمیم د پس تعلیم چې دا مفت او لازمي ګرځول شوی دی. په 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی د هغې لپاره مفت او لازمي قانون پاس کړی دی او بجټ وخت تر وخته پای کې اضافه راولي د تعلیم د فروغ د لپاره چې زیات ماشومان سکولونو ته لاړ شي، بغیر د دې چې هغه مزدورو ته لاړ شي. یو دغه اقدام دی. بل دا په 2015 کې د چایلډ لیبر د خاتمې لپاره یا پای کې د کمی د ورسو لپاره په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو نه کم ماشومان مزدوري کار اغستلو قانون هم چې دی نو هغه پاس کړی دی. دغه شان په 2010 کې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر ایکټ 2010 راغلی دی. هغې لاندې کمیشن جوړ شوی دی، کمیشن لاندې یونټ جوړ شوي دي، چایلډ پروټیکشن کورس جوړ شوي دي. یا ورسره زمون کور په نوم باندې په خیبر پختونخوا کې 15 سنټر جوړ شوي دي. هغه ماشومانو لپاره چې کوم په سټریټ باندې دي، کوم مزدوري کوي، په پېښور کې 2 دي، په ابتاباد کې دي، په سوات کې دي، په ډي خان کې دي، نو دغه حالې ځلې شوي دي. خو بیا هم زموږ په ملک کې آبادي زیاته ده، معاشي صورتحال خراب دی، ترهګري تېره شوې ده او مهنګایي ډېره زیاته ده. په دې وجه باندې بیا تعلیم اهمیت او افادیت چې دی نو هغې کې هم ډېر زیات کمی دی. په دغه وجه ماشومان چې دي نو هغه مور پلار په یو غټ ګڼ شمېر کې 49 لاک ډېره غټه شمېره ده، هغه سکولونو ته نه لېږي. په هغې کې د یوې اندازې مطابق د نیمو نه زیات ماشومان د سکول تلو په عمر کې دي او هغه مزدوري کوي یا په سټریټ باندې دي نو هغه کار کوي. جی دا بالکل سیده یقینا چې دا تاسو ډیره ښکلې او زبردست ډیټا مونږ سره شریکه کا. ټکر صاحب عمومي طور باندې مونږ دا وینو چې دی وخت کې مطلب دا دی چې مزدوري یا مزدورکار چې کوم دی هم د پاکستان افرادي قوت کې ضروری دی چې هغې ته مطلب دا دی چې مزدوري وکړي او په دې باندې پوهېږي هم. نو کوم مناسب عمر دی چې په هغې کې یو انسان لا چې کوم دی دې طرف ته راغب کېدل پکار دي؟ یعنې د بلوغت عمر څومره چې کوم دی د 18 کالو نه پس دې طرف ته راشي که څنګه د دې دپاره څه ترتیب برابر کړی شوی دی چې وړاندې نه هغه د مثال په طور که یو هنر زده کوي، ځکه چې هنر زده کول خو څه بده خبره نه ده، نو هغې متعلق لږ راسره شریکوي. یو خدا دی د ټول ناول جی که فرض کړه مونږ د چایلډ لیبر خبره کوو، د کومه بین الاقوامي معاهده چې مونږ دستخط کړې د ماشومانو د حقوقو حوالې سره معاهده برای حقوق اطفال 12 نومبر 1990 کې به دې مونږ دستخط کړی. په هغې کې د ماشوم ډیفینیشن بیلو 18 دی
18 سال نه کم دی. جی جی نو زما د یو اکټیویست په حیث وزره ما چې د 13 کال پورې باندې خپل د انټر پورې تعلیم چې دی نو هغه به پورا کوي. د سکول ته ځي او د سکول نه پس کړه دوه 13 کال ته نه رسیدي د کالج ته ځي. زه دا وایم خبره چې دا نو هغه دوه څه دا اکثر مونږ میکسکو یو د چایلډ ورک او یو د چایلډ لیبر. چایلډ لیبر هغه کار دی چې پای کې د رائټس وایلیشن کیږي, د حقوقو پامالي کیږي, بنیادی حقوق چې کوم دي پای کې د استحصال کیږي, د دې کې فزیکلی مینټلی او سیکشولی ابیوز کیږي. نو دغه لیبر ته ویل کیږي, دغه ته چایلډ لیبر ویل کیږي. چایلډ ورک دا دی چې هغه د مور سره, د پلار سره, تر سره, ماما سره داسې کار کوي چې په هغې کې هغه د هغه رایټس نه وایلیټ کېږي او هغه پکې هنر زده کوي, د هغه ګرومینګ کېږي, د هغه نشونما کېږي, ذهني جسماني نشونما کېږي. د په هغې باندې په یو عمر کې پابندي نشته په چایلډ ورک کې. مثال په توګه یو ماشوم دی هغه پلار سره په دوکان باندې کینی, نو دا چایلډ لیبر نه دی. یا یو ماشوم جینۍ ده هغه د مور سره په ګنډلو سړلو کې, جامو وینځلو کې, لوښي وینځلو کې, وړو غوږلو کې, یا ماشوم دی هغه پلار سره ګاډي پاکولو کې یا زمیندارۍ کې کار کوي, نو د هغه د صحت او د تعلیم او د تفریح رایټس چې دي نو هغه نه وایلیټ کېږي او نه په هغه باندې فزیکل او منټل ابیوز کېږي, نه د هغه استحصال کېږي. نو دغه چایلډ ورک دی. نو دا تاسو کوم طرف ته اشاره کوئ نو زما په خیال د دغه اجازه شته. بیا زموږ قانون دی هغوی د خیبر پښتونخوا چې د 14 کالو نه کم چې کوم یو کس ماشوم دی او هغه چېرته هم په کم سیکټر کې مزدوري کوي نو د هغې ممانعت دی. نو د 14 سال نه بعد چې دی نو د هغې لپاره بیا پروسیجر دی. پروسیجر بیا ډیفاین کېږي چې څومره ګنټې به دې کار کوي, یا د سره به کانټریکټ ساین کېږي, دله به هیلث او مینټل انشورنس ورکوي. بل داسې شعبې دي تقریبا 40 پورې شعبې دي چې په هغې کې به ماشوم که په هر عمر کې دی هغه بالکل کار نه کوي. که هغه کیمیکل انډسټري دي, که هغه ماچسو فیکټرۍ دي, که هغه د شیشې فیکټرۍ دي, که هغه د بنګلو فیکټرۍ دي, که هغه د تیزابو فیکټرۍ دي. نو مطلب دغې څیزونو ته هم کتل پکار دی چې ماشوم که په هر عمر کې دی خو چې هغه د هغه په جسامت باندې, په هغه په ذهنیت باندې اثر ورځي او د هغه ته اجرت پوره نه ملاویږي, د هغه استحصال کېږي, هلته هغه وهل کېږي, ټکول کېږي, غلط نومونه ورته اخیستل کېږي, کنځل وینا ورته کېږي, یا د هغه نه د حکومت چې کوم د کار کولو ټایمنګ دی 8 ګنټې یا 8 ګنټې په هغې کې بریک دی د لمونځ او د جوړۍ. بل دا چې هغه ته انوایرمنټ ته څنګه ورکوي نو هغه یو آیډیل سچویشن خبره کوي. دا په پاکستان کې د برابرغه نه کېږي. بالکل صحیح ده, بالکل صحیح ده. یقینا چې دا تاسو ټول کټګریز ډېر ښکلې طریقې سره واضح کړو. د دې باندې به زمونږ اورېدونکي هم پوه شوي وي. ظاهره خبره ده چې وخت په وخت باندې داسې سوالونه هم مخې ته راځي. د نن ورځې د مقصد په حواله باندې هم ټکر صاحب لږه خبر وکړي او تاسو څه ګڼئ چې په خیبر پښتونخوا کې که د ورځ مانځلې کېږي نو دا ورځ د کومو خبرو تقاضا کوي؟ بنیادی طور زمونږ په ملک کې دا ډېره غټه بدمرغي ده. دلته ورځې مانځلې کېږي یا نن مانځلې کېږي, دواړه خبرې دي. او کوم مانځلې کېږي دا روایتي طور باندې مانځلې کېږي. د دې د ماشومانو لپاره نن یو ورکشاپ کې ناست یم, دا دی اوس په دې وخت باندې په هغې کې اوس هم زما په وړاندې باندې ماشومان لګیا دي. د مزدورۍ ورځ ده, ټول دنیا کې چوټي ده او دا ماشومان اوس هم په ورکشاپونو کې لګیا دي, کارونه کوي, په هوټلو کې لګیا دي, کارونه کوي او هغوی ته دا پته نشته چې نن لیبر ډے ده. دا ډېره د افسوس مقام دی. زما په خیال د دې دپاره چې کوم حکومتي چارواکي دي یا ادارې دي نو پکار وایي چې د هغوی ته د قانون د لاندې کوم ریسپانسبیلیټي ذمهوارۍ ورکړل شوي دي نو پکار وایي چې هغه ذمهوارۍ پوره کړي او د دې ورځ په مناسبت سره پکار وایي چې هغوی په دې باندې په سنجیدګۍ سره داسې اقدامات او داسې اعلانات وکړي چې د هغې په وجه باندې زه بار بار یو خبره کوم چې چایلډ لیبر لپاره د زمونږ په ګاونډي ملک بنګلادیش چې ډېر غربت دی پکې, ډېره غټه آبادي ده پکې او هغې په هنري تعلیم او په رسمي تعلیم دواړه باندې ډېر زیات فوکس کړی دی او مطلب د چایلډ لیبر په کې خاتمه خو نه راوستې
په 13-15 شلو کال کې هغه ډېر زیات کمې راوستي او دنیا ته یو مثال پیش کړی دی. دغه ځان سچویشن په نیپال کې هم دی، یا په سریلانکا کې ډېر سچویشن ښه دی. هلته آلموسټ انرولمنټ شره چې دا 99% ده. نو هلته هم غربت شته، آبادۍ زیاتې دي، هلته معاشي بدحالي شته دی، هلته سیاسي کشیدګي هم شته دی. خو بیا هم هلته پرایورټي او ترجیح چې ده نو هغه تعلیم دی، چایلډ لیبر نه دی. زمونږ بدمرغي دا ده چې دلته کې مونږ بار بار دا خبره کوو که ته هر کله چایلډ لیبر ختمه یا په دې کې کامې راولې نو هغې یو علاج دی، صرف او صرف یو علاج، هغه یا رسمي تعلیم دی یا هنري تعلیم دی، او که مونږ ډېر ښځو دا یا معیاري تعلیم دی هر ماشوم لپاره 5 سال سے لے کر 16 سال تک د پاکستان د آئین لاندې. نو دا زما په خیال په ډېر وس په مناسبت سره یو کمیټمنټ پکار دی. یقینا چې ډېرې ښکلې خبرې تاسو کې او د وخت تقاضا یا د ورځې تقاضې متعلق هم ډېر په تفصیل سره ډېره مهرباني ټکر صاحب تاسو د خپل اهم او قیمتي وخت راکولو مونږ ته. ډېره مننه ستاسو. مهرباني جی. یقینا ټکر صاحب ډېر په ډیټیل په تفصیل سره خبرې وکړي، ټول کټګریز چې کوم دی واضح شو چې څنګه په بهتره طریقه باندې ماشومان چې کوم دی هغې خپل هنر هم زده کولی شي، خو ورسره چایلډ لیبر یا د مزدورۍ په زور تشدد سره د اغستو چې کومه سلسله ده هغه هم ودرولی شي. نو 5254 زموږ د ټلیفون شمیره ده 091 د پیښور ایریا کوډ دی. که تاسو د پیښور نه بهر یې یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوئ نو بیا ورسره ایریا کوډ هم خامخا ډایل کوئ. نیکسټ کالر اورو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. سر جی څنګه ښه؟ الحمدلله جی. څوک خبرې کوي او کوم ځای نه؟ زه خو جمرود نه خبرې کوم. نو څه به ویل غواړي جی؟ یاره ویل خو دا غواړم جناب چې مطلب زه خپله هم یو کارخانې مزدور یم. جی جی صحیح صحیح. او نن چې دا کومه ورځ منځل کېږي دا هم یو مې مزدور ډېره صحیح. نو زه ریان دې ته یم چې آیا دا یو طرف ته ورځې منځل کېږي او بل په دې ملک کې مزدور ته انصاف نه میلاویږي. صحیح صحیح بالکل ټیک ده. لکه اوس مونږ ګورو نه زموږ ډسپنسري کارډونه شته، نه لکه سوشل کارډونه شته، نه یو ډي آی شته، نه مونږ ته تنخواګانې داسې صحیح یا په ټیم میلاویږي. نو په دې باندې لکه د حکومت څه لاسه ایکشن نه اخلي. بالکل یقینا چې دا همداسې دا تاسو ډېر ښه بنیادي نکتې بیانوئ. په کار دی چې د حکومت متعلقه د لیبر محکمه چې کوم دی په دې حواله باندې کار وکړي. جی وزیر اعلی کی دیګه راغی کنه. جی جی جی. هغه 25,000 روپۍ اعلان کړو. جی جی جی. بیا پسې محمود خان صاحب 37 وکړلو. جی جی جی. او نن هم زموږ ماچو سپیکټرو کې 18,000 نه پورته تنخواه نشته. صحیح صحیح بالکل یقینا چې همداسې ده. ډیپټي چې کم دی ډیپټي جناب 10 غنټې او 12 غنټې په دې ګرمۍ کې هم کوي. صحیح صحیح. او په زور یې کوي. جی جی. ځینې سارے کې مرض او دلته مجبوري دي هر سړي، غریبي ده هر سړي. نو لکه د دې غوړ حکومت څه نه غواړي زموږ دا مطالبه ده. بالکل یقینا چې دا تاسو بالکل صحیح مطالبه هم ده او خدای دې وکړي چې په دې حواله باندې عمل درآمد شروع کړي. ډېره مهرباني موږ سره د شرکت کولو. 5254 زموږ د ټلیفون شمیره 091 د پیښور ایریا کوډ. نیکسټ کالر ګورو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم خسر رحمت الله. وعلیکم السلام جی. څوک جناب او کم زینا؟ کریم ګل صاحب. یا بالکل کریم ګل خبرې. ماشاءالله کریم ګل صاحب د 400 نه. جی جی بالکل ډېر ښه موضوع دی راوړل ډېر مناسب پلان شو نو ما راځي تیر د صادرین ولګو. او کنه جی پلان باندې اوسئ. او ولې نه ستا خبرې کله کله اورو خو بس ته به خیره شوی غیر حاضر شوی. او جی بس منډه ترډې سی وای کنه جی دا خدا صدیق صاحب مونږ سره بس دی ناستي دلته. خاجي خوای کنه جی کریم ګل صاحب د مزدورانو عالمي ورځ ده مونږ ټول مزدوران یو. راځي د خیبر پښتونخوا د خلک نه ټول په غربت کې د ګزمدار دی خو دې څوک کارخانه کې کار کوي څوک د ګلکاري سیمټو کار کوي کنه جی. او نن سبا زمیندار ډېر سخت په غربت کې دی چې پیاز ارزان دي غنم ارزان دي هر یو شی سبزي او ټول ارزان او چلی دی. جی جی جی. خرچه ډېره زیاته رااله بل پیاز چې کوم دی خسرحمد مزه تاسو یې وایي کوم چې د دې باره کې خبره مو بره وشي دا پیاز ډېر زیات ارزان دي زمیندار ته بالکل په پټي کې لکه هم په ډېر زیات په تاوانې خرڅوي اوس یې خپل په ځمکې وزګاري کنه جی 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 جی. ځکه چې په شپږو روپۍ د کیلو د حساب د زمیندار خرڅېږي په 15 روپۍ 2 روپۍ کنه د کیلو پورې خرڅېږي. جی جی جی. او کنه نو دا خبره ډېره زیاته بل خاورې سپریګانې او ډېر ارڅ پراله نو که دا خبره چې توچته شو نو ډېره بخي.
یقینا چې همداسې ده. پکار دا دی چې کم ثمرات ملاویږي که تاسو متعلقه کرل کوئ د هغې په بنیاد باندې فصل او که نیم مزدور د مزدوري صحیح طریقې سره ملو شي. ډېره مهرباني جي. ډیره مننه کوم تاسو چې مونږ سره شریک شوي، خپل احساسات او جذبات هم څرګند کړه او همدې سره زمونږ د فیسبوک د خپرونې سلسله چې کوم دی هغه سر ته رسي په ریډیو باندې به زمونږ او ستاسو ملګرتیا جاري وي. د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او یقینا چې نور داسې متعلقه سیشنز چې کوم دی هغه به تاسو مونږ سره جاري ساتئ. او سن FM ریډیو نټورک ستاسو د زړه آواز او ستاسو د جذبو ترجمان.